چې هر ځای مسلمان دی، که هغه مسلمان د پاکستان دی، که د بنګلاديش دی، که د امریکې دی، که د فلسطین دی، که د عرب دی، هغه لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي. دا داسې مثال لکه د یو بدن چې څنګه په دې سترګه دړي ټول بدن بې قراري، که په خپه دړي ټول بدن بې قراري. عزتمنو د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت د رحمان پلازې کوم یونین دی او د موبایل اسوسییشن صدر جنرال سیکرټري څونه کابینه چې را څونه تاجران حضرات چې دي په دې ټولو شکریا ادا کوم چې نن د فلسطین د مسلمانانو په صف کې ولاړ دي او د مظلوم په صف کې ولاړ دي او ظالم نارې لګوي اسرائیل او یهود او نصارا چې دا ازلي دشمنان دي. قرآن عظیم شان د دې خبرې ګواه دی. نن هغه اسرائیل لګیا دي او هغه خپل بربریت او ظلم دا ښکاره کوي او امریکا برای راست پای کې انواله او دا 18 مهینې وشوې، یو نیم کال تقریبا وشو چې دا بمبایي داسې وری په دغه مسلمانانو باندې لکه څنګه چې د اسمان نه باران راوریږي، ماشوم پکې قتلیږي، ځوان بوډا هر یو ته د دې مشر زمونږ وي هغه د ظلم شروع د ظلم یو انتها هغه دی چې هغې ختمه کړه او ځمکه او اسمان جاړي د هغې د مدد دپاره چغې وایي. خو نن د مسلمان څومره 57 ملکونه دي، یو ملک هم دا فتوا نه جاری کوي چې راځي چې د حکومت په سطح باندې د خپل فوج په سطح باندې دغه مظلوم هغه امداد وکړو، که هغه پاکستان دی او که هغه عرب ممالک دي. څومره مسلمان ممالک چې دي یو هم دا نه کوي، حالانکه مذمت کار دا زمونږ دی، موږ مذمت کوایو. خو چا سره چې قوت دی او طاقت دی لکه ملکونه به والو او دا دومره 57 ملکونه یې دي له پکار دی چې دا رایوځای شي او دغه امریکې ته او دغه اسرائیلو ته جواب ورکړي. دغه فلسطین یو ترجمان ابل یو په انټرویو کې دا خبره کړې چې 57 ملکونو کسان که 57 کسان مراجمه شو او دغه ته د امریکې او دغه رالي دلته موږ سره ودرېدل، نو زمونږ دا یقین نشته چې د امریکا او اسرائیل په موږ باندې بمباري وکړي. خو په 57 ملکونو کې 57 کسان داسې نشته صاحب اقتدار خلک دا 57 کسان او دا راجمه شي. دا هغه په خپل انټرویو کې د پاکستان یو انکر د هغه ته دا خبره کوله او بیا هغه بوتل روچت کړه داسې چې موږ د اوبو بوتل هغه ته مخې ته پروت و، هغه ترجمان د فلسطین ته چې یاره د دې بوتل د اوبو دپاره هم زموږ ماشومان او موږ هغې ته لیوالي وو چې دا موږ څوک ورسوي. نو موږ د دې ځای نه ستاسو په وساطت باندې د دې میډیا په وساطت باندې ټول مسلمان ملکونو ته هم دا خواست کوو چې راپاڅئ، چې اوس راپانسېدی بیا به کله راپاڅئ. دا نن فلسطین دی موږ ورته ګورو، بل ورځ به عرب وي، بل ورځ به بل ملک وي، بل ورځ به بل ملک وي، یو بل ته به ګورو او داسې به تاسو دا نه شو، داسې متحد شو لکه څنګه چې امریکا اسرائیل او دا څومره مغربي ملکونه یو ځای دي، دغه شان موږ تاسو له یو ځای کېدل پکار دي. نو انشاءالله دا خو به کوو که نه به کوو؟ حضرت علامه مفتي تقي عثماني صاحب دامت برکات الله علیه فتوا ورکړې، تاسو به اورېدلي وي چې د اسرائیلو د یهودو د نصوارو پروډکټس دا مکمل بند کو، دا به بندو که نه به بندو؟ خصوصا تاسو نوجوانانو ته دا زه وایم، هر نوجوان چې زه وینم دلته سټرنګ ګلاس کې وي او هغه بوتل څکي په طور شوق یې څکي، نو دا اوس نه بعد موږ او تاسو له پکار دی چې دا شیزونه به لسی به څکو، د ګنو شربت به څکو، خو دا بوتلې موتلې دا هسې نقصاني ډاکټران وایي، خو دا شیزونه به نه کوو. خو هم ده که نه؟ دا سرپیکسل او بونس وغیره دا څومره چې لکس وغیره صابون دا ټول یو لیست زه دې ته تاسو ته دا خواست کوم، حسن جان ته دې ته هم خواست کوم چې د دې یو لیست تاسو جوړ کړئ په خپلو دکاندارانو باندې ولګوئ چې دا وپېژنو چې دې پروډکټس کوم دي، د دې نه مکمل بایکاټ کوو. او کوم دکاندار پیپسي او دا خرڅۍ دا شیزونه تاسو وکتل د هغه نه پاکستاني شیزونه هم مالی چیني وغیره هم ترې نالی، خو هم ده که نه؟ اوسه پورې خو موږ دا نه وي علماو دا نه وي خیر دی دا مه خرڅوئ، او چې خرڅول نو موږ به ورته خبرې کولې. اوس ورسره سختي پکار دی چې کوم مسلمان دا پروډکټس خرڅوي د ده نه هم نور پروډکټس اخیستل هغه نه دي پکار. دا ایماني غیرت پکار دی چې موږ د ایماني غیرت په خپل مسلمان لور خور او بچي باندې ونه کړو، نو کوم ځای به کوو؟ مسلمان دغه شان په ټوله دنیا کې که چېرته یو مسلمان ته تکلیف وي نو انشاءالله ټول مسلمانان به د هغه تکلیف هغه به ازاله کوو او ختموو. خو هم ده که نه؟ الله پاک دې موږ تاسو له په دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا